الله الرحمن الرحيم. القابل ابيات نمونه د بيتونو كم بيت كم نموي كنا وغيرها هذا غير لا نوري خبري التام لك بيتام ستوي مستوفى اجزاء دائرتي دا غير دائري اجزاء چپوري یو ته کټ شوی ته بيت تام وی لك من عروض وضرب عروض او ضرب دا پکې پوري بلا نقص لك دا كاول الكامل اول دا كامل شو اول قسم دا كامل درجه دا پوري تام استعمالي کی وای کی جز کټ کیږي والوافي وافي في عرفهم بعرف عروضيهم کی مستوفاها منهما بنقص چې آی کی چې کم دینو پرواله شوی د اجزاء د غیر څخه په نقصان سره لکه عروض او ضرب کې څه نقصان دغه لکه طويل شو طويل کې موږ وای عروض به مقبوض کړي خیال دې او تام هغه ته چې پای کړو بالکل تغییر مغیر شوی یو شانتي نه پکې یو جست کټ شوی نه پکې په اجزاء کې د غیر تغییر مغیر د تام اما جزء ستوي ما ذهب جزء عروضه وضربه یو جزء دغه د عروض او ضرب نه څه شوی کټ شوی ته مجزوع یو کړ مشتور ما ذهب نصفه منهوك ما ذهب ثلثان والمصمت ما خالفت عروضه ضربه في الروي چې کله عروض د ضرب نه مخالفت کړي پر روي کې په عروض کې یو روي راغلی او په ضرب کې بل روي کقوله ګور انت وسمت من خرقاء منزله ما الصبابه من عينيك مسجوم التلام دي دلته التادا دلته چې کوم دینو میم دی وایګه په خبره کوم ها بحری بسيط باندې جوړ دی شي خیال هم دې خبرې ته نو دا ګوره روي خود دغه ته ویلې شي ګوره روي دي ته وایي کنه چې برکت راځي دې ځکه خو روي نه جی عروض دلته او ضرب دلته دا کړی دي جی اشیر د څه جوړ خیال هم دې جی خو دلته کې ګوره عروض کې چې کوم روي دلته راغلي دلته نه راغلي جی دا مخالفت دي وشه په خبره کنه د څه بیت تسوي لشي مسمت ورپسې شپسې داوشو مسرع ما غيرت عروضه للالحاق بضربه بزياده مسرع دي ته ویل شي کنه چې دغه شوی تغییر راوستل شي پر عروض دغه کی د پاره دي چې د ضرب سره پیوش شي زیادت پک کړی شوی لا ګور قفانب کی من ذکر حبیب و عرفانی وربع خلت آياته منذ أزماني آتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحب رهباني وعرفاني عرفان داخل عروض دي سر زيالك مقبوز دي كان بحري طويل وعرفاني مفاعيل دراغي امون خو ویلو چې د بحري طويل عروض به همیشه د لپاره مقبوز راځي دلته کې زیادت شوی دی دلته مسرع و شاذ دی کنه نه پوهیږي په خبره دلته خبر رااله او نقص یا پکې نقصان شوی وي کقوله دام بحر طويل دی اجاراتنا ان الحطوب تنوب واني مقيم ما اقام عصيب دام محذوب ته تنوب دا فعلون راغلی اغه محذوب ته کنه پکې شو جوړ یو بل سره برابر شي اجاراتنا انا مقيمانها هنا وكل غريب للغريب نصيب والمقفى مقفى ستوي كل عروض وضرب تساويا بلا تغيير دا عروض او ضرب بغیر تغییر نه پکې زیادت او کم نه پکې زیادت او شنه کمې اسی برابر شي دا کې تسوي لشي مقفى ولا برابر شو هم قافيه شو پانب کی من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی والعروض مؤنثه وعروض مؤنثه مالي كتاب ختم شو دي وسوي عروض مؤنثه هو اخر اوسط عروض واخر مصراع الاول اولي مصري اخرته كم دينه سوي اخرته كده عروض وغايتها في البحر اربع وزياد په یو بحر کې سلور راځي کله کرجز کې سلور دي او ټول پټوله په دې شپږ سو بحور کې چې مستعمل دی هغه سودي 34 وضرب مذكر ضرب مذكر دی او دا څه ته ویل شو واخر مصراع الثاني وغايتها في البحر 9 لك بكامل کې نه دي او ټول پټوله سودي مجموع 63 ابتداء څه ته ویل کا كل جزء اول بيت اعل بعله ابتداء کې هغه جزء چې هغه کې تعلیل شوی او تعلیل پک د تعلیل پک شوی چې هغه ممتنع په حشوه کې لکه خرم پک شوی خرم څه ته ویل شي وته د مجموع لړمبنه حرف حذف کې لکه فعولن ده کنه فعولن هغه عولن پاتې شوی عولن پاتې شوی دا پاتې حذف شین دا منه ده په حشوه کې د شوی د بیا ابتداء ویل شي اعتماد څه ته وایي
كل جزء حشوي زوحف بزحاف غير مختص به. دسي حشوي جزء تبقى هيك زحاف شيء هيك خاص نه يعني بحشوه کې خدسي نشته ده بحشوه کې حشوه العروض لواجه کې تفعيلي ده کې تو وزرنا لوا دسي دغه نشته چې او خاص تعيل چې پای کې بشوي دا خو ضروري نه ده کنه د سره خاص ته تاسو په دمر بهورو کې چې دا په کوي منګ یو کې وي هغه مستحسن ویلتا چې خلک چې پکې وکي په حشوه کې لکه فاعلون په ځای فاعلون وای یا فاعلون وای ټیک ده دې ته بیا اعتماد ویل والفصل كل عروض مخالفة للحشو سعة على عروض دا خشو داي هغه سره په صحت او په اعتراض کې مختلفي لکه دا طويل رواخه طويل عروض مختلف ده کنه حشو سره دا عروض مقبوض ده حشو سالم راځي خیال ده والغايه غايه طويله شي في الضرب غايه كالفصل في العروض غايه كم دينو دا والغايه في الضرب لك فصل في عروض کې غايات كم ده بعروض کې چې عروض مخالفه د حشو سره پس دا تل کې دا فصل وای نو غايات زر مختلفه د حشو سره بس کې پس هاتو په اعتراض یو صحیح نو بلکې تعلیل شوی یو کې تعلیل شوی نو بلکې بل صحیح راغلی دغه د غايه والموفور موفور څه دوی كل جزء سالم من الخرم مع جوازه هغه جزء چې سالم پاتې شي دا خرم نه سره د جایز چې پای کې وشي اول وته د مجموع یعنی په اول کې وته مجموع خرم ته ویل شي کنه مجموع په اول کې دغه راغلی دا ماته مجموع دا اول نه یعنی یو دا کټ کې یو حد نه کټ کې تاسو پوښتنه په خبره باندې نو جایز وي چې په اول کې وته مجموع راغلی بیا پکې مونږ شي دا ته بیا موفور ویل شي او سالم كل جزء حشوي سليم من الزحاف هغه جزء سالم وي او حشوي جزء ګوري زحاف جواز جایز چې وشي پکې بیا پکې نه شي دغه سالم وي صحیح څه وي كل جزء للعروض وضرب سليم مما لا يقع حشوا هغه جزء د عروض به او کده ضربي سالم می داغه سره چې نه واقعي په حشوه کې لکه قصر شو تسجيل شو دا په حشوه کې نه راځي کنه نو په عروض کې مرانه شي په ضرب کې مرانه شي دغه صحیح ویل شي قصر علت دغه ته ویل شي بالنقص او تسجيل علت بجدت ویل شي والمعرا ستوي كل ضرب سليم من علل الزيات ما جوازها فيه هرغه جزء چې هغه سالم وي د علل د زیادتنا سره دینه چې جایز وي چې پای کې وشي بیا پکې نه شي دغه تر عروض په اصطلاح کې څه ویل شي معرا ویل شي ډیر آسان پوهیږي ډیر آسان خبره په ټیم کې بنه پوهیږي ځکه مې پرې تنبيه الوتد المجموع اذا كان اخر جزء جاز طيه وتد مجموع چې کله اخر جزء وي بیا پکې توي جایز ده په اخر کې پکې وتد مجموع راځي خیال دې کنه یو بهر داسې چې دغه په ځاو کې اخر سره غلي وتد مجموع جاز طيه پکې توي جایز ده لکه دا کم بحرونه دي بسيط دي او رجز دي په دې کې اخر کې مستفعلون دي کنه اخر کې مستفعلون کې دا عيون داخلي او د مجموع داخلي دوی په کې جایز ده اته څه ته ویل شي صدرم ساکن چې کم دینو حذف کول مستفعلون نو مستفعلون حالت منګه بیا مستعيرون جوړ کړو خیال مې خبر ته او خزله خزل په کوم جایز دی خزل توي مع الازمار توي متفاعلون کیږي هغه نه بیا متفاعلون متفاعلون جوړیږي ها توي مع الازمار کنه خیالم دی او خبن په کوم جایز دی لکه رمل شو پر عمل کې فاعلاتون دي نو تمنګه سويو او کرملی خبن دي کیږي به بالکل فاعلاتون بشي کنه فاعلاتون بدل شي خیال دي فاعلاتون والخفيف فخفيف كم كده شي والخبب هو الخبب دي لا دسي دي كالرمل والخفيف په بحر رمل کې خفيف کې والخبب دي والخبب دي متدارک توي پر رسم نمبر توي ها خبب هغه توي دا براول کې متدارک بیان نه لري ته دوی کې خبب ته متدارک وته لکه جاز اجتماع المتدارك دا اوس دغه خبره دا خبره د بحور ودا ختم شوه اوس دغه خبره کې دا قافیه منګه سو ویلا یو متدارک وکنه یو متراکب و متدارک چې پای کې دوه حرکات وي په منځ کې د ساکنه منځ کې څو حرکات دوه حرکات متدارک وي دی وی جاز اجتماع المتدارك والمتراكب داس دا مطلب دی کو چرته شاعر راولګي هغه شیرونو جوړول په یو ځای کې بیا متدارک راوړل چې یو شی بلکې دای متراکب راوړل شي دا ډول اجتماع سره جایز ده وای بشولې
ها جی او خبله وی خبل هم جایز دی ها لکه چې کله په اخر کې وته مجموع رالی کل بسیطی لکه بسیط مستفعل څنګه بسیط ها او فعل پاین مستفعل ټیک ټیک نو ایکم دغه جایز دی خبل څه ته ویل شي خبن خبل چې کوم دی نو خبن جمع توي خبن جمع توي دا خبل جوړي نو دا هم جایز دی لکه بسیط کې شو ورجز پر رجز کې دلته بیا څه جوړ شي چې دا پکې وکي کنه نو اجتماع المتکاوس مع الاولين متکاوسه چې کوم دی کنه متکاوسه قافیه دا باندې ډول سره جمع کیږي چې دا تعلیات ته کوي کنه دا قافیه بیا جمع کېدل شي نو دوی کدا جمع کېدي نو خیر دی ها څه مسله لکه ته دا تعلیات کوي کنه او د څه قافیه راتلېږي ها متدارکه متراکبه وځي کېدل یا دا چې کوم دی نو متکاوسه نو جمع کېدل نو څه مسله